نن 9 جنوري د جمعې مبارک ورځ او نن پیغام پکور ناز د شوګر د هغه بیمارانو د پاره دی کوم چې پکور د نن خپل شوګر هم نارمل کول غواړي او د شوګر په وجه چې هغې ته کومې کمزوریان راغلي دي هغه هم ټیک کول غواړي ځکه چې زیاتره خلک خو تاسو ته دا وایي چې زه د شوګر علاج کوم یا پلانکي ځای کې د شوګر علاج کیږي یا به ذات خود مونږ هم درته دا ویلي دي خو زمونږ په هر یو ویډیو کې به تاسو دا اکثر ګورئ تاسو به اورېدلي وي چې ماله مه راځئ خپل علاقه کې یو ډاکټر وګورئ هومیوپیتھک ډاکټر وګورئ د هغه نه ټریټمنټ والی نن د شوګر د هغه بیمارانو دپاره زه خصوصي 3 داسې میډیسن درته ښودل غواړم یو میډیسن د استعمال سره به ستاسو چې کوم د خوږو کوم طلب دی هغه به درنه بالکل رکیږي یعنی خوږو نه به مو بالکل نفرت کیږي یعنی خوږو ته به ډېر زیات نږدې نه ورځئ یو میډیسن دا دی چې د شوګر په وجه باندې کومو خلکو ته څه قسمه کمزوري راغلی ده که هغه زنانه دي او که نارینه دي نارینه په خپل وجود باندې ډېر ښه پوهېږي زنانه په خپل وجود باندې ډېر ښه پوهېږي چې د شوګر په وجه باندې څه قسمه کمزوري راغلی ده او دغه میډیسن کم از کم 15 ورځې مسلسل استعمال کړي هسې خو دغه میډیسن که هغه 3 میاشتې استعمالوي که 4 میاشتې استعمالوي نو هغه استعمالولی شي خو دغه یو خبره یاد ساتئ چې خپل کم جاري میډیسنز دي هغه به د دې سره نه پرېږدئ ما خو ورته ویل چې دا تاسو ته یو ایکسټرا ټانک میلاویږي د شوګر په وجه چې کومې مسلې راغلي وي د هغې چې کومې کمزوریانې راوستې وي هغه دله پراپرلی ټیک کوي تاسو به د خپل د شوګر کوم میډیسن دی هغه به نه بندوئ تاسو به داسې وګڼئ چې دا ماته یو ایکسټرا ټانک میلاویږي ځکه چې د شوګر دوایانو سره صرف شوګر کنټرول وي خو د شوګر سره چې کومې لګېدلې مسلې دي هغه کله هم نه کنټرول کېږي نو د شوګر په وجه چې کومې کمزوریانې راغلي وي یو میډیسن خاص کر د هغې دپاره دی یو میډیسن یعنی د شوګر په وجه باندې هغه خلک چې هغه دا وایي زما زړه به انتها ستړی ستړی کېږي ساه مې ډېره ګډه وډه کېږي زه چې لږ مزل وکړم ستړی ستړی کېږم یا د شوګر هغه بیمار چې هغه دا وایي په پوړو باندې وخېږم ساه کېږم یا د شوګر هغه بیمار چې وایي مخکې مې ډېر کارونه کولی شو اوس هېڅ قسمه کار نشم کولی دوایان استعمالوم زما صرف شوګر کنټرول دی خو زما وجود نه دی کنټرول که زه خپل ځان ته وګورم نو وجود کې مې ډېرې زیاتې مسلې راغلي دي صرف شوګر کنټرول دی چې ټیسټ وکړم کنټرول دی هغه هم په دې چې سهار مې ګولۍ اچولې ده غرمه مې ګولۍ اچولې ده ماښام مې ګولۍ اچولې ده که 2 ورځې زه ګولۍ پرېږدم د هغې نه بعد هماغه کمزوریانې هغه مسلې دوباره ما کې راځي څنګه چې دې نه وړاندې ما ذکر وکړلو چې 3 داسې میډیسن چې هغه ستاسو د شوګر سره چې کومې ریلیټډ کومې مسلې دي هغه به له کور کوي لکه سکارم په نوم باندې یو میډیسن دی 200 طاقت کې به واخلئ هغه سحر او ماښام 2 ټیمه په نهاره باندې استعمالول دي سکارم یو داسې میډیسن دی چې دا د ګني د جوسونو جوړیږي او د دغه استعمال چې څوک هم کوي هغه د خوږو چې کوم طلب دی هغه راکموي د دې سره یو بل میډیسن زه بهترین کوم چې په ټاپ باندې کوم میډیسن دی د زنانو د نارینو یا یوازې دا نه چې د شوګر بیمار که وجود کې څوک دا ګڼي چې زما شوګر نشته دی خو زما بې انتها کمزورتیا ده لکه د وخت نه مخکې په ما باندې بوډاوالی راغلی دی د وخت نه مخکې زما ځواني ختمه شوله او څوک دا ګڼي چې واقعي ډے بای ډے زما وجود کې کمزوریانې را روانې دي هغه که زه د ویښتو په حوالې سره ویم که د ښایست په حوالې سره ویم که د نظر په حوالې سره ویم که د نارینو کومې پټې مسلې دي که د زنانو کومې پټې مسلې دي هغې په باره کې ویم نو د هغې دپاره یو ډېر ټاپ میډیسن دی او د دې نه وړاندې هم د هغې ذکر ما کړی دی او هغه میډیسن دی ایسډ پاس کیو طاقت کې به واخلئ کیو زه ځکه یادوم چې دا یو داسې طاقت دی چې په دې کې انسان ډېر زر ته زر راکول کېږي ولې چې دې ته مدر ټینچر ویلی کېږي په کیو طاقت کې به واخلئ سحر غرمه ماښام 3 ټیمه په مړه باندې یو ګوټ اوبه یعنی یو چمچ اوبه به راوالئ 10 قطرې به ورته ور واچوئ هغه به تاسو اوس کوئ سحر غرمه ماښام 3 ټیمه دا استعمالول دي د دې نه علاوه ما د زړه په حوالې سره خبره وکړله دغه میډیسن چې کوم زه یادوم نو دا د زړه د بیمارانو دپاره هم ډېر بهتر دی که چېرې څوک د زړه بیمار دی او هغه خپل زړه مضبوطول غواړي او په راروان وخت کې خپل ځان د هارټ اټیک نه بچ کول غواړي یا د دې سره تړلی شوي د شوګر هغه بیمار چې هغه دا وایي زما زړه د انتها کمزوری شوی دی د هغې دپاره یو ډېر ټاپ میډیسن دی خو ما د دې نه وړاندې مې ویلي چې خپلې دوایانې به نه بندوئ دا د وجود ټانک دی او د دې سره به ستاسو شوګر هم کنټرول کېږي او د دې سره به ستاسو ډے بای ډے زړه کې مضبوطیا هم راځي وجود کې به مو ډېر ښه والی راځي کریټیکس یو ډېر ټاپ میډیسن دی په کیو طاقت کې به والئ سهار غرمه ماښام 3 ټیمه دا هم په مړه باندې استعمالول دي یو چمچ اوبه به راوالئ 10 قطرې به ورته ور واچوئ دغه اوس کوئ یاد لرئ دا کوم میډیسن چې ما یاد کړل دا سما نه دي جوړ کړي دا کوم میډیسن چې ما یاد کړل دا یوازې زما په هسپتال کې نه په خپل علاقه کې یو هومیوپیتھک سټور وګورئ د هغې نه والئ
مونږ ته دعاګانې کوئ او دغه میډیسن استعمال کوئ. الله رب الجلال به صحت کامله درکړي.